که د اوسپنې په اور کې سره کړی شوې ګوله منګه په جوارو دانو کې کیږدو او په هغه کې اوبه هم موجود دي، نو څه چل به کېږي؟ آیا د هغې نه به پولۍ پخېږي او که نه؟ ګور ورته عجیبه غوندې ایکسپریمنټ د انګریزان کوي. دغه ګوله چې کومه وه دا د اور نه سره وه او په دې کې کېښوده. اوس ګوره چې څومره هغه غلغلې کوي، دا بوایل کېږي دا اوبه او هغه دي هغه دغه یې پاخه کړه. دا انګریزان دي په ټیک ټاک باندې دا قسم ویډیوګانې دي کوي او ګوله سره کېږي، کله په یو څیز کېږدي، کله په واوره کېږدي، هسې چې کوي دي که نه. او ډفرنټ ټایپ آف کنټینټ دی، پته نه لګي خو لږ ریلیکسیشن پکې دی، ډېر مایند ریلیکس کوي. ګوره ورته ښه څومره ښکلي انداز کې هغه پولۍ پخې کړې. د اوسپنې سره ګوله وه هغه یې راپاغسته او د جوارو دغه دانې دي په دې کې کېښوده، خو اوبه پکې موجود دي. خو که چېرته کې اوس یو تپوس دا دی که چېرته کې دې کې دا اوبه نه موجود نو بیا به څه کېږي؟ نو بیا دې باندې بل ایکسپریمنټ هم دی کړی، هغه کې بیا داسې کار وشي چې هغه دغه چې کوم د جوارو دانې هغه صرف جست اوس وځي، خو لاندې چې کوم دی هغه دغه پاخه نه شي. نو دې کې طریقه کار دا دی چې اوبه ورته پکې اچولي، اوبه اوورال ګرمې شي په دې ګلاس کې. نو چې کله دا اوبه اوورال ګرمې شي نو هغه هیټ چې کوم دی ایکولی ډسټریبیوټ شي د نورو دانو ته هم د جوارو. نو چې کله دغې ته دا ډسټریبیوټ شي په دغه ټایم کې دا نور دانې هم پخې شي او بهر ته راوځي، لکه څنګه چې موږ هغه پولۍ اخلي پاپ کورن چې ورته ویلی شي. اکثر دا خلک فلمونو دپاره چې ځي که نه فلم ته کیني په سینما کې، نو دا هلته کې بهر خرڅېږي، مطلب ټینشن فری غونته کې شیز دی، بس یو دانه د خلک ورچي او بس لګیا یې خوري. نو دا انګریزان دي ډفرنټ ایکسپریمنټ کوي په ټیک ټاک باندې، خو دا مایند دیو کیپچر کوي، لږ ریلیکسیشن په دې ویډیو کې دی. چې اکثر مخې راشي دا ویډیو نو سبا دا مایند کیپچر کړي، لږ ساعت به ورته ته ګورې ته ورشي دا ویډیو کې څه کېږي. نو هغه دا قسم ایکسپریمنټ دي وي. بهرحال شارټ شانته کې ویډیو ما چې تاسو سره شریک کوم، ملاویږي نو ویډیو کې تر هغه مال راکړي اجازت. الله پاک.